فبما رحمت من الله لنت لهم. دو احد په جنگ کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته ډیر لوی تکلیف ورسېدو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک پکې زخمی شو، غاښ مبارک هم شهید شو او یا کسان پکې د صحابو شهیدانو شو، زخمیان پکې هم شو. ډیر لوی تکلیف ورته ورسېدو. نو د صحابهونه په دغه جنگ کې ډیره لوی غلطي شوې وه چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومه مورچه باندې مقرر کړي وو چې په دې باندې به او دومره تاکیدي خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کړې وه چې کو چېرې موږ ټول شهیدان شو او تاسو وینئ په خپلو سترګو باندې چې مارغان راځي زمونږ غوښې تختی، بیا به هم تاسو دغه مورچه نه پرېږدئ. نو د صحابو نه غلطي خو لویه شوې وه دغه ټیم کې، خو دا په بدنیتۍ باندې نه وه شوې، په کم فهمۍ باندې شوې وه. صحابو خیال وکړو چې نبي علیه السلام فرمایلي چې بس اختلاف پکې پیدا شو. بعض وایي چې نبی علیه السلام فرمایلي چې مستقل به دلته کیږي، بعض وایي چې نه نبی علیه السلام خو تر ګټې پورې ویلي چې بس مونږ جنگ وګټو نو بیا راځئ. لکه د نبي اسلام مراد دا و، مطلب یې دا و. اوس صحابو زموږ ملګرو جنگ ګټلی چې مال غنیمت راټول، خو به هر حال غلطي د صحابو نه شوې وه. نو دغه غلطي چې ته وشوله نو شاید چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک خفه شوي وي، شاید چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه مبارک کې دا خبره راغلی وي چې آینده کې او بیا زه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره مشوره نه کوم. نو الله پاک جل شانه ډومبی د خپل معافی اعلان وکړو. الله رب العزت ډومبی د خپل معافی اعلان وکړو چې ما دا صحابه ته وی چې ما تاسو معاف کړی. صحابو ته الله فرمایي چې دا کومه غلطي ستاسو نه شوې ده نو ما معاف کړې ده. او دلته کې الله پاک جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په یو ناشنا طریقې سره د صحابو سفارش کوي چې زما محبوبه دا خلک ما معاف کړی دي. فبما رحمت من الله لنت، دې کې الله فرمایي چې محبوبه زما په مهربانۍ سره، یعنی د الله په مهربانۍ سره ته ما نرم پیدا کړي، نرم مزاج مې پیدا کړي، ښکلي او ښایسته خوی مې دله درکړي. نو چې تاله مې دا دورې ښکلي خوی درکړی دی نو که ستا په ځای باندې بل داسې کس وي یا ستا د زړه مبارک کلک وي، سخت وي، سخت مزاجه وي، نو دا صحابه چې کوم ستا نه ګیر چاپېره ناست وي نو دا بیا نو دا ټول به تتر بتر شي او تښتېدلي وي. خو دا ټول چې تا ته راجمع دي دا ستا د نرم مزاجۍ د وجې نه، ستا د ښکلي خوی د وجې نه دا ټول صحابه ستا ته راجمع دي. چې دی غلطي وکړي نو ته یې معاف کوې، خو دوی څه غلطي د دوی نه وشي نو فورا ته ورته معافي کوې، ته په غلطۍ باندې رانیسې نه. نو د دغې نرمۍ د وجې دا صحابه ټول ستا نه ګیر چاپېره دي. او الله مکړه کو د نبي علیه السلام زړه مبارک سخت وي، الله مکړه کو نبی علیه السلام الله سخت پیدا کړی وي، سخت مزاج پیدا کړی وي، په معمولی غلطۍ باندې صحابه راټینګولې نو بیا به دا صحابه نبی علیه السلام خواله داسې نه راتلل. دا څنګه چې صحابه د نبی علیه السلام نه جمع ټول به تښتېدلي وو، یا به د یرې د وجې نه د نبي علیه السلام خواله نه راتلل، او یا به د شرم د وجې نه چې معمولي غلطي رانه شوې ده نبی علیه السلام مو ټوکي نو د دې وجې بیا نه راتلل. نو الله ورته فرمایي چې پیغمبر ته خو ما ډېر نرم او ډېر ښکلي خوی والا پیدا کړی، د دې وجې دا صحابه ستا نه راجبه دي. نو لہذا ما ورته معافي وکړله او الله ته پته ده چې نبی علیه السلام د صحابو نه خفه کېږي او نبی علیه السلام چې کوم خفګان اظهار کوي نو دا د خپل ذات دپاره نه کوي بلکې د الله دپاره کوي. نو لومبې ورته الله رب العزت وفرمیل چې ما ورته معافي کړې ده، ته ورته معافي م وکړه. واستغفر لهم وروستو راځي او زمانه ولا د دې خپلو ملګرو دپاره صحابو دپاره زمانه هم معافي وغواړه. د څه دپاره؟ د صحابو د زړه د خوشحالولو دپاره چې نبي علیه السلام زموږ دپاره معافي وغوښته. او آینده که چېرته داسې مسله درته راپېښه شي نو د خپلو صحابو سره مشوره هم کوه، اهم کار مخې ته راشي نو مشوره ورسره کوه. نو دې کې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته دغه دغه ښکلي خوی ذکر دی او په دې کې دنه نبي علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک جل شانه د صحابو په باره کې سفارش هم کوي چې ما ورته هم معافي وکړله، خو په دې احد په جنگ کې ستا څه حق تلفي د صحابو نه شوي وي نو ته ورته خپل حق هم معاف کړه. ما ورته خپل حق معاف کړی دی، لہذا تاسو ورته خپل حق هم معاف کړئ. نبی علیه السلام له الله ډېر ښکلي خوی ورکړی، ډېر نرم مزاج ولا الله ورکړی. ډېر خلک د نبی علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي، ایمان یې راوړی.
یو کس راغی او د نبی علیه السلام په مجلس کې یو صحابي راغی او ټول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین جمع دي، ورته وی د الله پیغمبر ماله د بدکارۍ اجازت راک. نو که زمونږ غونډه کې سړی د مخ په ولوال صحابه هم ډیر زیات غوسه شو چې ته د هغه شخصیت په مخ کې داسې بې ادبه خبره کوې چې الله پاک جل شانه د هغه د مخه د ځمکه او اسمان پیدا کړي. کو نبی علیه السلام الله نه پیدا کړی، الله یې ما خپله خدای نه و ظاهر کړی. نو د هغه شخصیت مخې ته وی ماله د ګناه اجازت راک. نبی علیه السلام صحابي ونه راټو، صحابو ته تاسو غلي کېنئ. صحابي مخې ته راوستو، ورته وی ته دا غواړې چې دا تا د کم عمل مطالبه کړې ده او د کم عمل اجازت ته زمانه غوښتلې دي، نو ته دا غواړې چې داسې کار ستا مور سره څوک وکړي؟ هغه وی زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان شي، هېڅ چاته دا نه غواړم. بیا ورته وی ته دا غواړې چې ستا لور سره څوک داسې بدعملي وکړي؟ هغه وی زما مور پلار دې په تاسو باندې قربان شي، هېڅ چاته نه غواړم. بیا خور ترور او ډېرې رشتې ورته نبي علیه السلام یادې کړلې او دې صحابي په هر وار باندې وی زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان شي، هېڅ چاته دا نه غواړم. بیا اخره کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک د دغه صحابي په سینه باندې کېښودو او دعا یې وکړله، الله پاک یا الله پاکه د شرمګاه د ګناه نه چې کوم دی محفوظ وساتې، الله پاکه د زړه معاف کړي. دعا یې ورته وکړله. دغه صحابي فرمایي چې تر مرګه پورې زما په نظر کې د ټولو نه خطرناک او ډیر زیات زما ته نفرت و، نو هغه زما د زنا نه نفرت و. تر مرګه پورې بیا زما د زنا نه داسې نفرت و چې داسې نفرت زما د یو ګناه او د نبي علیه السلام مبارک ته لاس هغه یخوالی ما تر زړه پورې دنې پورې چې کوم دی محسوس. نو نبی علیه السلام ونه راټو بلکې اصلاح د صحابي وکړله او په ډېره نرم لهجې سره یې وکړله. نو الله پاک ورته فرمایي چې محبوبه ته چې نرم یې، نو دا ستا د نرمۍ او د دې ښکلي خوی برکت دی چې دا ټول صحابه تا ته راجمع دي او ټول تا نه چې کوم دی زاریږي او ټول چې کوم دی ستا د مجلس نه وځي نه او ټول ستا مجلس ته زور کړي، ستا نه غیر چاپېر راجمع دي، دا ستا د ښکلي خوی برکت دی. نو که چېرې ته سخت مزاجه وي نو بیا به دا صحابه ټول چې کوم دی ته تر بتر شي ستا خواله به نه راتلل. لهذا د دې ته په خپله هم معافي وکړه، الله او د الله نه وله هم معافي وغواړه او په آینده وخت کې د دې سره مشوره کوه.